د یو میاشتې دپاره موږ په خپل پرفیوم سیکشن په ګارمنټس باندې په شوز باندې په ګارمنټس باندې 10% نه والا د 40% پورې او په دې دغه سیکشن باندې شوز باندې چې کم دي نو د 10 نه والا د 50% پورې ډسکاونټ ورکړل دا د یو میاشتې دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو دا مهال د بشام روډ باندې چې کوم عثمانیه مال تاسو چې څوک په دې طرف ځینو زما په خیال لازم به په دې نظر ورلګي زموږ سره د هغې چې کوم مالک دی ډېر محترم نوید خان چې د شن سره تعلق ساتي نن خصوصي رالو د هغوی خواله هغوی دلته په خپل مال کې آیټمز باندې ډسکاونټ یعنې افرې لګولي دي د دوی سره په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو څومره چې هم د زندګۍ د ضرورت څومره هم اشیا دي نو هغه تاسو ته دلته کې د یو چت لاندې هر قسم شي چې کوم دی نو میلاویږي او دغه هم دی چې ښه رعایت او ډسکاونټ باندې برانډ شیزونه چې کوم دي نو به تاسو دلته میلاویږي. زموږ سره دغه عثمانیه مال چې کوم مالک دی یعنې اونر نوید خان د شین سره چې تعلق ساتي زموږ ملګری هم دی زموږ سره موجود دی د دوی سره د دغه افر په حواله او د کوم چې دوی کوم ډسکاونټس لګولي دي خصوصا د دې په حواله به موږ سره زموږ د کتونکو سره معلومات شریک کړو. تاسو ډېره مهرباني تاسو زموږ خپل دغه کې موږ وخت راکړو. شکریه نوید بھائی دا راته ووایي یو موږ وګورو څنګه چې موږ په ګېټ الحمدلله دننه شو نو څومره چې موږ د ضرورت د زندګۍ اشیا دي نو هغه دلته کې میلاویږي او دا به راته ووایي چې ډسکاونټ یا د اپر په حواله ستاسو 100% دی څومره ټیم لپاره دی او په څه ده کسټمر زموږ ډیمانډ کوو نو بس موږ د لوی اختر نه بلکې یو میاشت شو ایکسټینډ هم کو دا تقریبا د یو میاشتې دپاره موږ په خپل پرفیوم سیکشن په ګارمنټس باندې په شوز باندې په ګارمنټس باندې 10% نه والا د 40% پورې او په دې دغه سیکشن باندې شوز باندې چې کم دي نو د 10 نه والا د 50% پورې ډسکاونټ ورکړل دا د یو میاشتې دپاره. جی دا راته ووایي چې کوم اشیا خو د نوش د خوراک چې کوم سامان دی نو هغه هم د دې په حواله دا هم ستاسو سره په رعایت باندې په دې کې څه ډسکاونټ جی بالکل لکه دا خو دغه دي انشاءالله چې ریټونه به د مارکیټ نه ښایي زموږ سره ریټونه به برانډډ به جی بالکل چیز به یک نمبري لکه مارکیټ کې خو نن سبا داسې پته چې په هر شیز کې 2-3 در یو سړی به یو شیز ارزان ورکوي خو په هغې کې هغې نه شاته به دی چې کې سل مسلې زموږ نه چې یو کس یو شیز اخلي نو هغه به بالکل یک نمبر شیز اخلي برانډډ شیز به یک نمبر به 2 نمبر کاپیانې ماپیانې بنې او بل که فرض که په یو شیز کې مونږ چاته وایو یو شیز وي خو دی مې کاپي او صرف د خلکو د آګاهۍ دپاره چې دا شیز دی دا پکې 2 نمبر ده دا په دې ریټ دی او دا 1 نمبر ده دا په دې ریټ دی بس دا به راته هم لږ ووایي موږ هم بل سامانونه ولیدو خو بیا هم تاسو زموږ د ریویور سره لږ دا شریک کړئ چې څه آیټمز دلته ستاسو سره موجود دي سټیشنري موږ ولیده دې نه علاوه چې نور هم اشیا څومره هم دي نو هغه موجود دي ستاسو خپل هم ووایي جی زموږ سره چې دي که نه د ګراسري چې کم رینج دی خو پول زموږ سره شته بیا په هغې کې کاسمیټکس هم زموږ سره شته بیا پرفیوم هم زموږ سره شته بیا چې دي زموږ سره په جنټس او لیډیز چې کومې کپړې او سوټونه هغه زموږ سره نه جي د هغو د لیډیز او د جنټس کوم پیزار شو دا به زموږ سره وي د ماشومانو چې دي د ماشومانو د کورتو نه واله د ګارمنټ چې د هغو کوم سوټونه موټونه شوز ابر سره ټول زموږ سره جي ډېره زیاته مهرباني شکریه. ګرانو کتونکو عثمانیه مال نه تاسو ته مخاطب څرنګه چې موږ تاسو ته وویل چې دلته کې د یو چت لاندې مکمل چې څومره هم د ضرورت زندګۍ اشیا دي نو هغه به تاسو دلته میلاویږي چونکې اختر هم د خیره پرانیزدې کېدو دی تاسو هم د خپل فیملي سره د خپلو ماشومانو سره دلته کې راتلی شئ او چې څومره هم ستاسو څه په کار وي نو هغه امید ساتو چې دلته به تاسو ته میلاو شي بهر بازارونو ته لرې تللو ته ضرورت نشته اول که فکر وکړو خلک به ډېر لرې تلو دغه یو ځای سامان اخیستو لپاره اوس پر امید او ښه باقاعده نږدو که فکر وکړئ بالکل په روډ باندې دغه مال چې کوم دی عثمانیه مال هغه موجود دی او تاسو راتلی شئ د خپل فیملي سره او دلته کې خپل سودا سلب چې کوم دی نو هغه اخیستی شئ.